ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه نن غواړم چې د خپلو پښتنو سره یو څو خبرې وکړم او دا خبرې چې کوم دی نو ډېرې اهم او ضروري خبرې دي. د دې سره زموږ د ایمان تعلق دی. یعنی نن سبا چې کوم دی نو زموږ پښتانه چې کوم دي ډېر سادهګان دي او موږ ته چې کوم دی نو د مور او پلار د طرفه یا چې کوم دی نو موږ ته د جومات کې چې کوم زموږ مولیان دي د هغوی د طرفه همدغه خبرې ښوولې شوي دي. یعنې دې کې زموږ څه قصور نشته دی، خو اوس به چې کوم دی نو موږ لږ د خپل مازغو نه کار اخلو او څه لږ ډېر به زده کوو په خپله چې موږ ته د حقیقت پته ولګي. نو زه زیات لرې به نه ځو او د دې خبرې شروعات به شروع کړو چې یعنې زه غواړم چې نن صرف په یو ټاپک باندې خبرې وکړم او دا ټاپک چې کوم دی دا زموږ د دې خبرې چې کوم شروعات دی هغه دی د مؤمن او د مسلمان فرق. یعنی مونږ چې کوم دی دا سوچ لرو، دا فکر کوو چې یاره مونږ مؤمنان هم یو او مونږ مسلمین هم یو. یعنی مسلم مونږ ته مولیانو دا ویلي دي چې یاره ته که مؤمن یې او که مسلم یې، یعنی که مسلمان یې او که مؤمن یې دا یو خبره ده. خو دا یو خبره نه ده. دا ولې چې کوم دی ګوره مؤمن او مسلمان کې ډېر لوی فرق دی. مسلمان هغې ته ویل کېږي چې کلمه ووایي او اسلام کې داخل شي، او مؤمن چې کوم دی هله جوړیږي چې کله دغه کلمه د ده زړه ته کوشي. دا زما وینا نه ده، دا زه نه ویم، دا د الله پاک وینا ده او په صورت زمر کې راغلی دي. په قرآن مجید کې الله پاک دا صفا صفا وینا کړې ده چې قالت اعراب آمن، قالت اعراب آمن. یعنی اول به د دې د سټوري وکړم چې سټوري څه وه. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت نو د ډېر لرو اطرافو نه به خلک راتله او اسلام کې به داخلېدل، اسلام به قبولولو. نو دغسې د عربو یو قوم راغی، یو پوره یعنی یو ګروپ راغی او هغوی چې کوم دی په اسلام باندې ایمان وروړو او په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان وروړو او اسلام یې قبول کړو، کلمه یې وویله. نو هغې چې کله د مسجد نه راووته نو صحابه کرام سلته ولاړو بهر. نو هغوی ته وایي چې کوم دی نو مونږ مؤمنان شو او مونږ سره چې کوم دی نو اوس تاسو د مؤمنانو غوندې سلوک به کوئ، یعنی چې مؤمنان چې کوم دی نو په خپلو کې چې کوم دی رونه دي نو مونږ سره به همغه برتاو اوس کوئ. نو الله پاک چې کوم دی په هغه وخت په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راولېږله او الله پاک فرمایي په قرآن مجید کې چې قالت اعراب آمن. دا عربیان چې کوم دي دا د عرب والا خلک چې کوم راغه دی وایي چې موږ مؤمنان شو. نو الله پاک څه وایي په جواب کې ورته چې قل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله پاک چې دې ته ووایه، قل دې ته ووایه لم تؤمنو چې تاسو مؤمنان نه یئ، ولکن قولوا اسلمنا، البته دا وایي چې تاسو اسلام قبول کو، کلمه مو ویله او په اسلام کې داخل شو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، او مؤمنان به کله جوړیږي چې کله ستاسو دا کلمه ستا په يدخل الايمان في قلوبكم، د دې مطلب دا دی چې دا تا په کوم شي ایمان وروړو، دا کلمه دی ویله چې دا ستا زړه ته کوشي او ستا زړه چې کوم دی کلمه ویل شروع کی نو ته به مؤمن شي. نو ګوره قرآن مجید دا صفا صفا ویلي دي که نه. زمونږ د مولیان مونږ ته چې کوم دی د قرآن مجید چې ته کله ترجمه ښیي نو دي د آمنو لفظ چې کوم استعمالی نو هغه دی وی ایمان راوړونکي، خو د هغې مطلب دلته قرآن کې الله پاک واضح کو چې قل لم تؤمنو، چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ووایه لم تؤمنو تاسو مؤمنان نه یئ لا،
بلکې تاسو چې کوم دی نو اسلام قبول کو، کلمه مو ویله او په اسلام کې داخل شو. بیا ورپسې بله فقره کې وایي ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، چې کله ستاسو دا کلمه او په دې کومه کلمه یعنی ستاسو ایمان وروړو چې دا کله ستاسو په زړه کې ور داخل شي او په زړه کې چې کوم دی ستاسو د زړه دا کلمه ویل شروع کی، دې ته د مؤمن درجه ویل کیږي. زما ګران ورونو، نن سبا چې کوم دی نو موږ ځان ته مؤمنان وایو، مسلمانان خو وایي چې موږ پښتون چې دی نو پیدایشي مسلمان دی. دا ښه خبره ده او ښکلې خبره ده. زه په خپل هم چې کوم دی یو پښتون یم چې زموږ چې کوم دی موږ ته چې کوم مور او پلار الیک سلیک چې کوم ښیي او د ژوند طریقې راته ښیي، د مشر او د کشر ادب او عزت، یعنی زموږ کوم معاشره کې دی، زموږ په کوم کلچر کې دی، د پښتو په تهذیب او تمدن کې چې کوم عادتونه دي او خصلتونه دي او لین دین دی او خلوص دی پکې او بهادري ده پکې او یو بل سره مینه محبت دی پکې، نو هغه ټول عادتونه چې کوم پښتنو کې دي نو د هغې تعلق یو مؤمن سره جوړیږي. ولې چې په قرآن مجید کې د مؤمن صفات هم دقسې بیان شوي دي. نو موږ ځکه چې کوم دی زموږ دا خلک مشران ویلي دي چې دا پښتانه چې کوم دي نو دا پیدایشي مسلمانان دي. پیدایشي مسلمان د هغې نه مطلب دا دی چې زموږ چې کوم یعنی دا زموږ چې کومه دا کلچر دی، زموږ چې کومه د پښتنو دغه ژوند دی نو دا په دغه اسلوب باندې دی، په داسې طریقې کار باندې دی چې موږ کې هغه د مؤمنانو صفت الریډي موجود دي. موږ ته الریډي مور او پلار هغه شیزونه ښیي او هغه شیزونه چې کوم دی هغه الیک سلیک وي، که هغه یو ورکوټي باندې رحم کولی یا د مشر ادب کولی، که خیال دې کړي نو مونږ به چې زه په خپله ما یادېږي چې زما د والد صاحب به کله څوک میلمانه راغه ډېر په یاره به حجرې ته چای وړی او چای هم کېښو، هغه رږدېدو به دومره یاره به راکېوه. هغه هلته ناسته خو ډېره غټه خبره ده، یعنی او بیا هلته خبرې کول یا بېادبي کول هغه خو ډېرې لویې غټې خبرې وي. حالانکې اوس خیر بدلي راغله، زموږ خلک هم ډېر اوس بدل شو، خو بهرحال دا زموږ چې کوم دا بنیاد دی، دا عقیده ده، نو دا سمول غواړي. په دې به چې کوم دی نو تاسو ټول فکر وکړئ، سوچ به پرې وکړئ چې یاره زه دا کومې خبرې کوم آیا دا حق دی او که نه دي. نو د دې دپاره چې کوم دی د اسلام دومره تعلیم پکار دی هر کس ته چې هغه حدیث ووایي، هغه قرآن ووایي، د قرآن لږ ترجمه ووایي چې لږ ډېر خو ورته پته ولګي که نه یار چې الله پاک د قرآن کې څه ویلي دي، موږ دپاره یې څه رالیږلي دي. موږ نن سبا هر څه الله بلا او ګردنې مولا که نه، نو بس هر څه په مولا باندې ورلړه کړي دي، بس په خپله هېڅ هم به موږ نه کوو. یو پښتون چې کوم دی نن سبا خپل زوی خپل بچی غواړي چې ډاکټر شي، پایلټ شي، انجینیر شي، خو موږ دا ولې نه غواړو چې یاره زما بچی دی د دین سبق هم ووایي. دې مطلب دا نه دی، زه تاسو ته دا نه وایم چې په مدرسو کې داخل کړي خپل بچي، هېڅ چېرې په مدرسو کې نن سبا چې کوم دی نو ایمان نه ملاویږي. ایمان چې کوم دی دا د الله په مرضۍ سره ملاویږي او ته به خپل کوشش هم کوې، یعنی حسب او وهبي، یعنی دا دواړه به ته جوړې. وهب چې کوم دی د الله عطا ته ویل کېږي، یعنی الله به درته ایمان عطا کوي خو کوشش به ته کوې. وهبي به ته جوړېږي، یعنی حسب چې ورته ویل کېږي یو قسم دی، نو هغه به ته کوشش ویل کېږي، ته خپل کوشش او محنت کې، باقي چې کوم دی نو د ایمان ورکول د الله کار دی. نو د دې چې کوم دی دا بیسیک دا چې کوم بنیاد دی، اول موږ د دې جوړولو کوشش کوو چې زموږ دا بنیاد جوړ شي او دا بنیاد چې کوم دی نو دا به پسې جوړېږي چې کله موږ د قرآن مجید ترجمه زده کړو. په قرآن مجید کې چې کوم دی نو ډېر داسې آیاتونه دي چې د هغې که موږ مولا نه تپوس وکړو نو مولا چې کوم دی په هغې یا خو د هغې غلطه ترجمه مقصد راته ښیي یا په هغې باندې چپ پاتې شي. صحیح دی. نو بس صرف نن چې کوم دی دا خبره زه خپله مختصر ساتم او دا ده چې په مؤمن او مسلمان کې ډېر لوی فرق دی.
ګوره چې کله یو کس اسلام ته را داخليږي، موږ د پښتون نه یو عام انسان خبره وکړو. یو کس دی او هغه ته چې کوم دی تبلیغ والا دعوت ورکو یا هغه په خپله چې کوم دی غواړي چې په اسلام کې راځي را دننه کېږي، نو هغه به څه کوي؟ هغه به کلمه ووایي. صحیح ده. او دې دپاره قانون څه وایي؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دی به په دې ژبه باندې اقرار کوي، د کلمې اقرار به کوي. ټیک ده. نو موږ خو دا ټول اقرار کړی دی، اقرار مو کړی. تصدیق بالقلب رانه خطا شوی دی. هغه تصدیق بالقلب چې دا زړه نه دی، دی تصدیق وکړي، په هغې باندې موږ فکر نه کوو. موږ صرف هغه پیلنې شی م راټینګ کړی دی او هغه اصلي شی چې کوم شیز دی تصدیق بالقلب والا هغه رانه خطا شوی دی. په هغې زموږ اړو فکر ځي. ته ما ته دا ووایه که یو کس وایي پرتوګ اچولی او کمیس یې نه اچولی او وایي چې یاره ما خو جامې اچولي دي، نو ته به ورته وایې چې یار دا خو بېوقوف دی، ظالم دی، دی خو صرف پرتوګ کې ووتو د کوره. ورشه هغه ته به یعنې ته وایې چې ورشه بېوقوف انسانه، ورشه کمیس هم واچوه. چې کمیس واچوې نو بیا ته ویلی شي ځان ته چې یا تا جامې اچولي دي. دقسې زموږ کار هم دی، موږ صرف پرتوګ اچولی دی او کمیسونه هم راکې نشته دی. یعنې دا د دې قانون دوه جزه دي. اقرار باللسان، په ژبه باندې به د دې اقرار کې، او تصدیق بالقلب، او د زړه تصدیق پې پکار دی. او د زړه تصدیق څنګه راځي؟ چې کله ستا دا زړه کلو شي او په دې کې د الله ذکر شروع شي، الله الله شروع کی، نو بیا چې کوم دی دې ته د زړه تصدیق وي. زبان اقرار کرے، جسم عمل کرے اور دل تصدیق کرے. یعنی دا درې شیزونه چې کوم دی دا رایوځای شي، نو دې ته بیا مؤمن ویل کېږي. او چې کله کوم مؤمن چې کوم دی بیا مونځ کوي، نو دا درې واړه عملونه پکې شامل وي. دی په ژبه باندې الحمدلله رب العالمین وي، او په دا جسم چې کوم دی د په مونځ کې په رکوع په سجود کې وي. د جسم عمل شامل دی پکې، د ژبې اقرار پکې شامل دی، او دا زړه وي الله الله. او دقسې چې کوم دی الله الله زده کړي، دا زړه دې منور شي، نو بیا یو وخت راشي چې ستا دا زړه پوره کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. او بیا یو وخت داسې راشي چې دی تا سره پوره مونځ وایي، ته چې څه وایې په مونځ کې هغه به در سره دا زړه هم وایي. نو دا چې کوم دی وروره د فقیرانو لاره ده، خو دا د حق لاره. اسلام کې دوه جزه دي، طریقت او شریعت. مونږ شریعت را نیولی دی، هم مادګوټ که مونځونه کوو هغه بالکل اوچ مونځونه دي. پوه شوې، مونځونه هم کوو، په دوکو کې هم شامل یو، په هر قسم ګناهونو کې مونږ یعنی شامل یو او ملوث یو پکې، هغه کوو. جبکې الله پاک وایي چې یاره په قرآن مجید کې وایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. دا مونځ چې کوم دی نو دا ستا د فحاشۍ او د ګناهونو نه روکاوي. او که ستا مونځ دا کار نه کوي، نو دې مطلب دا دی چې ستا دا مونځ نامکمله دی، دا مونځ ستا نه کېږي. هغه مونځ نه دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته راوړی دی. هغه مونځ نه دی چې اصحاب کرامو به سلام نو سرخولی او حاجت به پوره شوی و. حالانکه الفاظ مکه دي، د مونځ الفاظ مکه دي. الحمدلله رب العالمین به هغې هم ویلو د شروعات کې مونږ هم مکه وایو. خو اوس زمونږ په مونځونو کې اثر نشته دی. ولې نشته دی؟ چې د زړه تصدیق پکې شامل نه دی. مونږ مؤمنان نه یو، اول به مونږ مؤمنان جوړیږو. د هغې نه پس چې کوم دی نو په قرآن مجید کې بې تحاشه ځل الله پاک وینا کړې ده چې ما مونځ په مؤمنانو فرض کړی دی. ته زه خو هسې ډغرې وو په جومات کې، په مونږ نه دی فرض، مونږ خو صرف کلمه ویلې ده. اول به مؤمن جوړېږي، نو بیا به دا مخکې ځي. دا 5 ارکان چې کوم دي په هغې کې پیلنی رکن لا اله الا الله کلمه طیبه ولې ده، چې دا کلمه چې کوم دی د دې مطلب دا دی چې دا د کلمې سره د دې کلمې ذکر به ته کوې چې ستا د زړه نه او ستا د دننه نه، یعنی د غیر الله د هر څه ختم شي، او ته صفا چې دې ته توحید ویلی کېږي. صحیح اصلي توحید هم دا دی.
خبرې ډېرې دي زما ګرانو مشرانو کشرانو، خو انشاءالله ورسره به لږې لږې کوو چې یعنې په ټولو باندې ورسره پوهېږو. اوس اجازت غواړم، د الله په امان.